څوک چې روجي نیسي هغې ته به الله پاک پنځه کم انعامات ورکوي. وورئ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې زما امت ته به په رمضان شریف کې 15 سيزونه په خاص طور ورکړل کیږي چې لومړی امتونو ته هغه نه دي ورکړل شوي. زما نه مخکې چې کوم امتونه زموږ نه مخکې ایله دا انعامات نه دي ورکړل شوي. اول دا چې د روزهدار د خولې نه چې کوم وینځي هغه الله پاک د پاره د مشکو نه هم الله پاک ته زیات خوښیږي. دویم دا چې روزهدار د پاره د دریاب کبان چې کوم دی هم دعا کوي او تر هغې پورې کوي تر څو چې د روژه نه وي ماته کړي. روژه ماتې پورې لکه دریاب کبان دریاب کې دننه چې کم کبان وي والله هم دعا کوي، نور خو له هر څه پرېږده لکه دی ولا مثال ورکړی. دریم دا چې جنت هر ورځ د هغوی دپاره ښایسته کېږي او بیا الله پاک فرمایي چې ډېر زر به دې له زما نیک بندګان راځي. نیک بندګان اشاره هماغه روژهدار دپاره ده. خاصه لورم دا چې په رمضان کې سرکش شیطانان قید کېږي چې هغوی رمضان کې هغوی بد کارونو طرف ته نه بلي، لکه انسانانو نه شیطانان قید شي. دغه انسانان د شیطان دغه نه نجاست نه نحوست نه بد شي په رمضان کې. خبل چې دغه پنځم چې کم انعام دی هغه دا دی چې د رمضان په اخرنۍ شپه کې روژهدار مغفرت کیږي. صحابو رضی الله تعالی عنه عرض وکړو چې دا مغفرت شپه شب قدر ده. زموږ خوږ نبي نه تپوس وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه بلکې قاعده دا ده چې مزدور ته د کار ختمېدو په وخت کې مزدوري ورکول شي. مطلب چې روژه ستا ختمه شوه نو تاله به دغه انعامات ملاویږي.